ثمامه رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابی دی اول اسلام چې نو قبول کړي د پیغمبر علیہ السلام خلاف بډیر لګیاو د رسول الله مبارک مخالفت ته کار ویلو او خلکو ته به مجلسونو کې وي پکلو کې می هغه کلی بدی شي پکې محمد مصطفی اوسی العیاذ بالله او په نومونو کې می هغه نوم بدی شي کوم نوم چې د محمد دی او ملګرو کې می هغه ملګری بدی شي کوم چې د محمد نګیر چا پیر ګرځي دومره د رسول الله خلافو یو جنگ کې چې کم دنو جنگ کو یو صحابي و د مټو کې مضبوطو هغه چې وکتل چې ثمامه دی دغه پیغمبر علیه السلام په ډېرې بدې ویلي دي نو وی چې سر ته نه وم راټینګومې هغه خلکو ته د جنګ ډېرې طریقې ورتلې د صحابي توره وغورځوله لاس یې تتاو کړو ثمامه یې روغ راټینګ کړو ګرفتار یې کړو ویې تړی یو کمره کې واچو خلکو یې ناشنا خبره شوې ده چا چې د رسول الله نوم پسې کنځلې کړي دي چا چې د رسول الله کلی او وطن پسې کنځلې کړي دي چا چې د رسول الله دین پسې بدې وي نن هغه سړی ګرفتار شوی دی چې کله ګرفتار دی شپه تېره شوه سار محمد رسول الله علیه السلام د سارې مونځو کو چې لاړو ویې کتل په ثمامه یې نظر ولګېدو ورته یا ثمامه عجیبه کار دی کیف بک یا ثمامه اے ثمامه صد حال لے ثمامه تک قص رسول الله علیه السلام ته ګوري خودی لیدل نه وخه ډیر خلک داسي د حق نه متنفري مولانو يرولی چې دلته دا دی او د قبر عذاب نه مني او دا واغه خو چې کله د قران درس تکینه غو یو هوز غوس پوي شم دی ارس منی صرف د دې مولانو خېټه نه مني نور خو هر څه دی قرآن او سنت والا مني نو بهرحال ورته وی کیف بک یا ثمامه اے ثمامه وایه کنه نو وی د وخاندل خوشاله شو خو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل اتؤمن ام لا ایمان راړې او کنه پیغمبر علیه السلام د تورې په لاس دی د پیغمبر علیه السلام دوه حالت وو یو حالت دا و چې ډېر د مینې خبرې کولې او کله کله به زغره واچوله او توره به یې په لاس ودم د پیغمبر علیه السلام حالت دی زه اکثر تبلیغي ملګرو ته وایم چې د پیغمبر علیه السلام دواړه پېغلو وپېژنئ صرف نرمه والا نه کله رسول الله زغره اچولې ده یو ځل ورته صحابه وی ای د الله پیغمبر زغره وباسه نن جنګ نه کوو محمد مصطفی ورته وی په ما د نبوت مهر لګېدلی دی ما چې یو ځل زغره واچوله او دې لشکر له مې شکست نه یې ورکړې زغره نه وباسم او تورې ونیوله او مشرکینو ته وی یو میدان ته راځئ علي صاحب وله په سینه لاس کې خود وی دا الله پیغمبره مونږ چې موجود یو محمد مصطفی به نه مخکې کېږي دې کې زمونږ د مقابلې سړی نشته چې دا خبرې وکړې په کافرو باندې روب راغې کېړی ترخ کې ونیولې او منډې والې نو بهرحال ورته رسول الله فرمایي اتؤمن ام لا اے ثمامه ایمان راړې که نه ګوره عرب سخت خلکو مخه سخت خلکو زړور خلکو رسول الله ته مدینه والا ویلو کنه وای راځه مکه والا پرې د دې سره قدر نشتا مونږ د جنگونو بچیو مکه والا چې وفات کیږي پلار نیکو ته میراث کې جیداد پرېږدي مدینه والا چې وفات کیږي د سلو کالو دشمنه وته په میراث کې پاتې کیږي رسول الله ته وی راځه مکه والا به یو وخت آزار نکي نو بهرحال ثمامه رضی الله تعالی عنہ ته وی ایمان راوړي ورته وی نه پیغمبر علیہ السلام تور لاس کې ورته مخامخ کړه هغه ورته وی ان تقتلنی تقتل ذا دم اے محمد مصطفی که زما سر دی وو نو زه د وینې والا سړی یم زما خاندان به د هغې بدل کې ستا نه سر وی پیغمبر علیہ السلام د دې جرأت ته حیران شو لاس تړلی خپې تړلی بره زوړن او دومره زړورتیا اوس زړه نه مسلمان شوی دی ښه خو خپل غیرت خی او خلکو ته وی چې ای د څوارلسمې صدۍ محققه ستا قلم د صحابه په شان کې خویږي ته چې بد وې نو د صحابه وې ته چې غاپې صحابه پسې غاپې زما صحابه خو هغه خلک دی چې هغه د سانسې په دار باندې مرګ ته تیاریږي لیکن خپل خبرې نه ناړیږي د چا د یری اغي او هم نه کوي د چا د یری اغي نام نه کوي د اغي او نه علوي چې زړه مطمئن شي بهرحال بیا ورته وی و ان تنعم علی شاکر کته په ما باندې احسان کې او دغه سمې پرې دی نو زه په احسان پوهیږم
بیا ورته وی وان كنت تريد المال فصل منه ما شئت پیغمبر علیہ السلام باندې وی کمال لفکاری سوره دل درکم خو ما پرېږده پیغمبر علیہ السلام صحابه ته یې مې واچنی راځي ته لاړ شپه تېره شوه دقسې سماما بانډه ولاړ دی په دویمه ورځ ورته پیغمبر علیه السلام وایي کیف بک یا سماما څه حال دی سماما وایه که نه هغه ورته بیا وایي که ما وجنه خو زما خاندان به بدل اخلي که احسان را سره کې په احسان پوهېږم که مال غواړې نو ځان په مالو هم خلاصولی شم په درېیمه ورځ چې بیا یې دا ووایي پیغمبر علیه السلام وایي اترکوه الی البیت پرېږدی چې کور ته ځي دا سړی د وجلو نه دی دا تشه زړورتیا کافي ده بس زما مخې ته یو خوا عمر ولاړ بل خوا علي ولاړ بل خوا خالد ابن ولید ولاړ بل خوا عبدالله ابن عباس ولاړ بل خوا جرنیل صحابه ولاړ بیا هم دې دومره زړورې خبرې کوي پرېږدی دی چې پرېښود روان شو چې روان شو صحابه ورپسې داسې وکتل ویې د الله پیغمبر ډېر ښه ښکار په لاس راغلی و ډېر عمر یې بدې ردې ویلې وې څنګه دې پرېښودو دی اوس دا خبرې کوي او لس منټه کې هغه چېرته ولامبله او په چغه رادن نه شو وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اے محمد مصطفی الله په دې ګواه کوم چې یو الله حاجت روا منم یو الله مشکل کشا منم لات منات غوثا او حبل الله ته محتاج دي چې څومره مې د دې عبادتونه کړي دي توبه طائف یم یو الله ته سر به سجود کېږم او کلمې وې مسلمان شو صحابه کرام وته یې سماما عجیبه کار دی وکړو اوس به دې سر الوتې وې دا دې څه کیسه وکړه ولې دې په وخت اسلام نه راړو هغه وایي دا تاریخ لیکلی کېږي نه مې غوښتل چې د اصحاب محمد تاریخ مې ګنده کړی وې بیا به د مکې خلکو وې بیا به د مدینې خلکو وې چې سماما د مرګ نه ویرېدو ایمان یې راوړو وی ما ووایي چې د مرګ سختۍ ټولې تېروم او په خپل اطمینان سره ایمان راوړم او بیا وی په الله قسم اے محمد مصطفی اول خو مې هغه کلي ټولو نه زیات بدی شو چې ته ورکې اوسېدې اوس مې مدینه د ټولو نه زیاته خوښه ده ورته وایي اول مې ستا نوم بدی شو وی اسم محمد په ما خوږ لګي وی اول مې ستا دوستان بدی شو وی اصحاب محمد نه ګران په دې جهان کې ماته بل څوک نشته نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانیت یو لوی هستی وه یو لوی کمالات ورکې عرض مې دا